الله الرحمن الرحيم. مقاومة مدير اليوم الذي صار بلدة مقاومة بالفلسفي صعب. आजा उठे आजा مختلف تمرون وكانوا في اليورو ضد البرستيج الموجود باكستان مسلم ليج شهباز شريف استقبال خان باجر جمعية علماء الإسلام العلوم والسلام والسلام أولكم مستشرقون الملك كل شمالكم كتاسي طول بعدم غلو فريق يمان دليل المزاير والنظام والصوري أو كل يوم السلام في قدر البلدي على بعض السجون تكذب ولو ما غير كان مكري عثمان الله فبيعمل أكرسيشن كلفه زي ما وصلوا ناس يجي عليه فواجه ما وينال الشوكات هذا برشلو جرقدا هذا برشلو جرقدا وهذا بجرقات مخالف للبلدات الريفي وشيش كولي هوا جاء خبرة جميل يخبر الخور مخبر سمولاي جميل يخبر المور مخبر سمولاي هذا المرتبة الإنسان كمتهم دارك أخور من الخورة دارك أمور من المورة مرتهب شاكالكم على الوفاء وبرشانكم لو الإسلام الدين بيروقاتكم رجال خبروا فكار تشكرنا ليه بنارنا لكن بديل الروي لأعداء وكارهم باكستان مش شعب خيرات بدنا كله مش بدنا الشعب أمان منه باكستان وبرشتون بلوط سندي بنجابي سرايكي دليل معلوم ومعلوم شهدانه دليل معلوم ومعلوم حضور إنسانانه بدير الوقت قرباني فجمهوري كيكاي وصولي دائما كيسون دائم جمعيتي دهون دائم تعليم همري دائما كيسون دائم جمعيتي لإحساسي كاتون همري PDM مش كده فارق ما يكون فارق شنو الشاف فلان كشمن غلوكو سبيكي بتوعيو ناوايو كناقا أولا ناسي نشي مولانا صاحب ميا نواز شريف صاحب أفتاب خان شرفاو الوطان وباجاني مش خش بقاء الأرض وبخت منه وبخت رهون بباري جورنال PDM يوم الشباب وقال لا تكون كلي لكن بيانات PDM ده ضد نشوف كل إنسان ما يشوفوا باكستان كسوق مني كنمري باكستان بريء خطرناك نادو پانوالار باكستان الدنيا فقط وكوكو قومون بقطار کی مثل جاكاو بخاري طول خلق ولا كذلك باكستان من الوقت دي دلتا سمونا جريدي دلتا سمونا كورونا دي باكستان
آئین خپله د غلا تعریف کړی دی د پاکستان آئین وایي هر هغه سړی چې آئین ماتوي هر هغه سړی چې په آئین کې خېږي هر هغه سړی چې آئین ماتل کوي دا غدار دی دا د پاکستان آئین نه وایي دا د پاکستان آئین وایي دا مولانا فضل الرحمن نه وایي دا میاں نواز شریف نه وایي دا د پیم پاچاهي نه وایي دا د پاکستان آئین وایي د پاکستان آئین چې څوک نه مني وبختورو ځوانانو موږ په کار ده چې ټول یو مخ لاس پورته کړو چې څوک د پاکستان آئین نه مني موږ هغه نه منو هېڅوک یې نه منو قطعا یې نه منو موږ د چا سره بدي نه ده د پاکستان د بربادۍ نښه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او MI په پاکستان کې سیاست نه پرېږدي نوی اسلام یې جوړ کړی نعوذ بالله نوې کیسه یې جوړه کړې ده دوی هغه څوک څه پاکستانی بولي چې خرڅېږي دوی هغه پاکستانی څه بولي چې بل په پیسو اخلي او هغه پاکستانی که علم دیني که د مسلم لیګي که د جماعت اسلامي که د بلې پارټۍ که د PDM د پارټیانو وي چې ځان نه خرڅوي وایي دا غدار دی دا قابل قتل دی ما 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې پر واپدا پر خبره باندې پښتنو پارټیانو سره راغوښتي وو ما هغه وخت هم تجویز کړی وو مولانا صاحب ته ما ویل مولانا صاحب موږ به څه کوو پر تا باندې 3 واره د قتل حمله وشوه پر شفافا باندې 2 واره د قتل حمله وشوه دا سنبیا په کور سړی ننوتي په کور کې د مرګ حمله پروته دا څوک دا کم قوتونه دي چې زموږ مشران وژغورل غواړي او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو 6 ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ نه پیدا دی وادي وړي هر څوک دی واوري هر پارټۍ دی واوري هر ظالم دی واوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې و جابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی بل څوک دا جهاد کوي چې نه کوي فضل الرحمن یې خامخا کوي نواز شریف یې خامخا کوي محمود به خامخا کوي شیرپا به خامخا کوي د دې PDM پارټیانو به خامخا کوي په دې سلسله کې موږ د خلک نه مجبوره کوي پښتانه په دې پوهېږي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د انسان مرګ قرآن کریم پر دې خبرې راوکوي یا به هغه انسان د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مشروط به کېږي د دې سړي مرګ مجبوري ده یا به څوک د چا په کور ننوتلی د چا په عزت به بلوسېدلی د دې مرګ هم اسلام هم پښتانه روا بولي د دې علاوه قرآن کریم په سوره المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګه خلاص کړي دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګه خلاص کړي موږ جنګ جګړې نه غواړو زموږ د ګریوانو به خلک لاس کاږي موږ بچي مشران کشران ملګري د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه دې په کورو کې وژني موږ خواست کوو عزیزانو پښتنو ورونو زه مولانا صاحب ته خواست کوم زه میاں نواز شریف ته خواست کوم چې PDM موږ جوړ کړی دی د هغې مراد دا دی چې دلته به د آئین بالادستي وي دلته به د ولس په ووټ منتخب پارلمنت د طاقت سرچینه وي
دلته به داخلي او خارجي پالیسیان د پارلمنټ راوځي داسې به نه وي چې خلک روان دي خلک روان دي جرنیلانو ته مولانا صاحب راورسېدو نو عزیزانو زه د مولانا صاحب کارکونانو ته خاص طالبانو ته زه د مسلمین کارکونانو ته خاص کوم زه د نورو پاچانو کارکونانو ته خاص کوم چې دوی به مثبت دوا پر خپل لیډران راوړي پی ډي ایم به په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمیني انقلاب داسې به راوځو کوڅې به په مخ اخلو ټول ښارونه به نسو ټولې کوڅې به نسو او دلته به د ولس حکمراني جوړوو بله لار نشته انقلاب بې انقلابه بله لار نشته تاسې وایه او ټیک وایه تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولئ بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی زه دواړو ته خاص کوم که څوک پاکستان چلول غواړي که څوک پاکستان بچاول غواړي دا هغې دغه یوه لار ده که په زور وي که په رضا وي موږ به د پاکستان د سیاسته د جنرالانو لاس کار منګولي بېکار دي لرې کوو به بیا به که خیر پاکستان بچاویږي بیا به پاکستان دلته دغه راځي عزیزانو دلته پښتونخوا ملیانو پارټۍ دا د سوات خلک دي د سوات خلک زه خاص کوم مولانا فضل الرحمن ته بیا محمد جمعه شریف دا ملګری دی نیاز شریف پرګری زموږ امیر مقام صاحب ته زه خاص کوم دلته د سوات د خلکو مسایل دي دلته دوی موټرویز باسي په سوات کې د کرنې ځمکه لږ ده ډېره کمه لږ ده خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دا سرکان که د خلکو په ځمکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي پکار دا ده چې دوی پر هغه قوتونو ته پاس وکړي قانع کړي چې یا د سیند په منځ کې روډ بوځي یا بل ځای دلته د موږ سره عزیزانو په سوات کې ګوجر وروڼه اوسي زه په تفصیل نه یم خبر ګوجر وروڼو د دې سکرټریټ جوړ کړی پر دې چا حمله کړې دا سکرټریټ یې راوړی دلته د مظلومانو یو تحریک روان دی دا درې سره خبرې د سوات د پی ډي ایم څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پیښوي دوی به د دې مظلومانو په حق کې ویلان کوي چې دا زموږ ولس عزیزانو زموږ د وطن د ټول پاکستان د لوړو او سپږو بل علاج نشته جمهوري پاکستان طاقتور پارلمنټ د طاقت سرچینه دوی کولی شي زه دی نه ده چې زه غوسه یم چې زما ګران ملګری عثمان شریف کول شوی دی دا پاکستان موږ چاته پیغور نه ورکوو موږ چاته پیغور نه ورکوو په دا غرونو کې پر کاڼي کاڼي په ملکن کې په سوات کې په باجوړ کې پاکستان نشي جوړولی د چا پلار پاکستان نشي جوړولی پاکستان موږ جوړ کړی دی پاکستان به موږ بچاوو په امن په متحد محال او که مجبوري شوه خلکو خامخا لیونتوب کاوه خامخا یې خبره نه کوله بیا خو موږ پښتانه خلک یو بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو عزیزانو زه نور وخت نه اخلم ډېر ملګري راغلي دي عزیزانو درې نارې کوم ګوره کلک اواز جواب یې راکوم یوه ناره د ولې کوم هغه بیا زه تفصیل ته بیانوم یوه ناره دا ده زه به هم ناره تکبیر تاسې وایي الله اکبر بله ناره دا ده چې انقلاب زنده باد بله ناره دا ده چې پی ډي ایم زنده باد بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ښه په زوره ناره تکبیر انقلاب زنده باد پښتونخوا زنده باد پی ډي ایم زنده باد خدای مې بیداره ده خدای مې ژوندي لره دعا به کوئ همت به کوو
بس په همت ملا سره تړلې ده دا دیوال یوه ډکه غواړي یوه ډکه و طالبان ځان تیار کړي نري نري بدنونه دي تکړه خلک لاړې ووتل چې بې اردو پر ظالمان هغه وایي مجھے حکم اعظم لا اله الا الله بس لا اله الا الله وایي نه چاته سکنځل کوو نه چاته بد کوو نه چاته بېنال کوو جمهوري پاکستان جوړوو یوه خبره زه د ځانه کوم کله دې خوښ یم زما زړه دا غواړي زما زړه دا غواړي چې میا نواز شریف فوز الرحمن او د پي ډي ایم مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک جیر شوي له دې د پاکستان سره معاهدې کوي دا معاهدې موږ نه منو معاهده به د موږ سره کېږي معاهده به د ولس سره کېږي معاهده به د فضل الرحمن سره کېږي معاهده به د میا نواز شریف سره کېږي معاهده به د شیخ سره کېږي سلام علیکم